بخاری شریف کې او په نورو احادیثو کتابونو کې محدثینو د یو حدیث مبارک را نقل کړی دی چې د قیامت په دې سخت ورځ باندې به جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حوض کوثر باندې تشریف فرماوي او مؤمنانو مسلمانانو ته په خپل لاس مبارک باندې د حوض کوثر اوبه ورکوي او ډلې ډلې خلک به د حوض کوثر طرف ته را روان وي. په دغه دوران کې بعضې خلک به فرشتي حوض کوثر ته راتګ باندې نه پرېږدي، منع کوي به او دکې به ورکوي او ورته وایي به چې وروسته شئ تاسو. نبی علیه الصلاة والسلام به ذات خود چې دغه آواز او دغه شور واوري نو فرشتو ته به وفرمایي چې ای فرشتو دا خو زما امتیان معلومیږي، تاسو د څه له کبله د څه د وجې نه دوی حوض کوثر ته او ما ته نږدې نه راپرېږدئ او وروسته یې شړئ. نو په دغه وخت کې به د الله تبارک وتعالی له طرف نه یو آواز راشي، انک لا تدری ما احدثوا بعدک. په تحقیق نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه خبرې علم نشته چې د وفات نه وروستو دغه خلکو کوم بدعات او کوم رسومات او رواجونه خپل کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام به د الله تبارک وتعالی د دې قول بعد وفرمای فاقول سحقا سحقا چې فرشتو دغه خلک چې کوم زما د وفات نه وروستو دوی په دنیا کې کوم بدعات رسومات او رواجونه د غیر خلکو خپل کړیو او زما سنتو باندې عمل نه کول، دا مال زر نه پناه کوي، زما د مخ نه لرې کوي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام په حوض کوثر باندې چې کوم مؤمنانو توبه ورکوي هغه خلک به موحد وي او هغه خلک به د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو پابند وي.